أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. سورة الجن مکی سورت تے نازل شد رستو د سورت اعراف نا سلویختم نمبر دے په نزول کی مخ کی صورت کی چکلا مسئلہ توحید ذکر کړه د نوح علیہ السلام نا نو په دې صورت کې ذکر کوي چې دغه مسئلہ جناتم کړوا دغه رنګي مخ کی صورت کې تذکرہ وا چې استغفار وای نو الله بد الله بارانو بد باندې وکي مالونو به زیات کی زامن بدر لدر کی دلته کې هم هغه یو خبره کوي لاسقیناکم ماء غدقا خوږې اوبو ډېر اوبو به د باندې وسکئ. دعوه د صورت بئی نفی د شرک اعتقادی تحزیز فی تبلیغ او تسلی. صورت کے د جناتو د یو ټولګي د قرآن کریم د اوریدو تذکرہ کوي. کم گناهونه چې په انسانانو کې دي نو دا په پیریانو کې مشتي. د جناتو یو خبره ذکر کوي چې دی با اسمانونو ته ختل د ملائکو خبرې به اورېدې هلته به ناسو په دې باندې پابندي ولګېده. د پابندۍ څه وجه د خلکو ته معلومه نه وه چې دا ولې نو دې تشکیل نه وکړه. مختلف خلق مختلف جنات ډلې د یو ځای ته بل ځای ته ولېږلې چې تاسو معلومات وکئ چې دا څه شوي دي دا ولې دا قصه وشوه موږ باندې دا پابندي ولې لګېدله چې د هغې څه علاج وکړو. نو د هغې تذکره کوي. یو ټولګی راغی د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره میلاو شو خبرې واورېدې قرآن یې واورېدو او د قرآن کریم مقصد هغه هم په لږ وخت کې زده کو او خپل قوم ته لاړل او دغه خبرې ورته ذکر کړه. بیا د توحید فواید ورته ذکر کوي. چا چې توحید ومانو نو الله به ولا داسې داسې اجرونه ورکي دنیا کې هم آخرت کې هم. او چا چې اونه منله نو دی به جهنم ته ځي. د هغې تذکره راځي. قل اوحي إلي أنه استمع نفر من الجن وتوعى وحی کړی شي دا ماته انه استمع د دې خبرې
وحی چې ما ته شوې ده نو دا خبره شوې ده چې استمع نفر من الجن چې غوږ یې ښودی دی اورېدلې یوې ډلې د جناتو نه د جناتو یوه ډله راغله قرآن کریم یې واورېده نو استمع نو غوږ یې کېښو قرآن کریم چې ویلی کېږي نو غوږ یې ښودل پکاري جنات په دې باندې پوهېدل لیکن زموږ انسانانو کې بعضې خلک په دې نه پوهېږي اگر قرآن کریم ویلی کېږي لوستی کېږي د قرآن کریم تلاوت کولی کېږي قرات ویلی کېږي نو غلی شي خاموش شي امام لګیا دی سورت فاتحه وایي نو سورت وایي سورت فاتحه دا هم قرآن دی نو ورپسې چې ویلی کېږي سورت ورسره یو ځای کوي سایتونه ورسره یو ځای کوي نو دا هم قرآن دی نو کله چې ویلی کېږي فاتحه ویلی کېږي که سورت ویلی کېږي نو غوږ ورته کېدی خاموشي اختیار کوي استمع نفر من الجن الله رب العزت دا تذکره کوي موږ ته چې او جناتو غوږ یې ښودی دی چې کله قرآن کریم یې اورېد اواز راغی نو یې هلکه خاموش شئ چپ شئ قرآن ویلی کېږي کله چې قرآن کریم یې واورېد نو فقالو نو وی انا سمعنا قرآنا عجبا یقینا منګه واورېدو قرآن عجیبا دا خو لوستل دي دا لوستل چې کېږي دا لوستل چې کولی کېدو نو دا اوس عجیبه غونته کې دي دا چې کله لاړل واپس خپل قوم ته ناغي ته دا خبره کوي انا سمعنا قرآنا عجبا یقینا منګه واورېدو قرآن عجیبا ناشنا کتابو ناشنا خبره وا ناشنا مسله وا ناشنا عجیبات دې ته وایي چې خلقو کې نه کنه ورپسې رستو تذکره کوي د شرک او د توحید خلق لګیا دي په شرک اخته دي څوک لګیا دي نو یو ته آواز کوي نو څوک بل ته آواز کوي هلته کې دغه چې راغلي نو دي د نصیبین نه راغلي وي هلته کې هغه خلکو څوک لګیا دي نو څوک ور ته آواز کوي ور ته رامدد شوی یا تشکدي بل کړلی د هغې عبادتونه کوي څوک لګیا دي نو هلته کې بوتان دي هندوان دي نو هغو ځان له څه بوتان جوړ کړي وو هغې ته د هغې ته رامدد شوی شام او روم کې عیسیٰ علیہ السلام او عزیر علیہ السلام ته رامدد شوی دغه رنګې په هندوستان وغیره کې هغې کې څه هندوانو ناغو مہاراج وغیرہ چې ناغې رام رام کوي مہاراج دی او چندر رشتیا دی کې شي دی نالی یاد رام رام کئی عربو کې خلق لګیاو نو چا لات تا आवाज کاو چا منات تا چا عزا تا نو دا عجیب قرآن دی دی خو بل سوی دی خو د توحید مسله کوي دی خو د شرک رد کوي دا څومره چې دا خلق आवाजونه کوي نو دا ټول ناروا دي اوحی الی وحی کړی شي دا ماته انه استمع نفر من الجن چې یقینا غوږ یې ښودی دی یوې ډلې د جناتو نه کله چې قرآن یې واورېدو فقالو نو وی انا سمعنا قرآنا عجبا یقینا موږ واورېدو قرآن عجیبا یهدی للرشد داسې کتاب دی داسې قرآن دی داسې لوسته کېدل چې کولی کېده هغه یهدی للرشد لار ښیي بیان کوي حق طرف ته اصلاح طرف ته خلق بیایي نو کله چې موږ دا قرآن کریم الفاظ واورېدو آیاتونه واورېدو صورت یې واورېدو نو یهدی الی الرشد هغه خو لار ښیي نو هدایت طرف ته کوي هغه کامیابۍ طرف ته لار ښیي نو فآمنا به نو موږ په ایمان راوړو موږ چې واورېدو نو موږ ته پته ولګېده چې دا حق کتاب دی نو موږ په ایمان راوړ
د قرآن کریم مقصد دا دی چې ولن نشرک بربنا احدا، چری موږ به شرک نه کوو د خپل رب سره یو تن. مخکې موږ به لګیاو شرکونه به کول، کله یو برآمده شوي کله بل ته وي، هغه شی موږ پرېښو وسو، هغه شرک دی، شرک موږ نه کوو. وانه تعالی جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، یقینا الله هغه الله اوچت دی، تعالی جد ربنا اوچت دی، عظمت والده طاقت والده رب زمنگا متخذ صاحبتن ولا ولدا، نه دی ولې ځان سوک بی بی ولا ولدن او نه اولاد، اولاد کې ځان سوک نه دی نه لور نیول او نه زوی نیول. الله رب العزت مخلوق نه داشونه نه نیولی، یو الله دی خالق دی، داغه پشان دی غسنشتي خزه چی نه هغه خود کف کاری کنه برابری پکاری، دارنګ ولد نشتی زوی نشتی ولې نشتی خزه نشتی نو زوی بسنګ راشي. ولم تکن له صاحبه مخکیویلو، بیبی نشتی خزه نشتی، نا اولاد خود د خزه او د خاون اولادی بچی، نو د الله بیبی نشتی نو نه د نیولی ځان لپاره څوک بیبی ولا ولدن او نه اولاد. وانه کان یقول سفیهون علی الله شططا، یقینا موږ چې کله قرآن کریم واورېد نو موږ ته پته ولګېده چې وی با بیوقوفه زموږ نه علی الله شططا، په الله باندې د حد نه ورتېره خبره، زیاتې خبرې به یې کولې، د حد نه ورتېرې خبرې به یې کولې. چې کوم بیوقوف دی مراد ته مشرک دی، مشرک سړی چې دا کسب کوي. وَأَنَّا ظَنَنَّا لَن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، یقینا زموږ خدا خیال او مخ کې چې چری به نه وي انسانانو پیریان په الله باندې درو، زموږ خدا خیال یې دا یقیني وو چې الله باندې به هیڅ دروغ نه وي، نه به جنات دروغ وي نه به انسانان دروغ وي. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، یقینا کله چې دا قرآن کریم موږ واورېدو نو موږ ته دا پته ولګېده چې کان رجال من الانس، وہ سب بعض خلق د انسانانو نه یعوذون برجال من الجن، چې پناهی به حاصلوله پس کسانو د جناتو باندې، فزادهم رهقا، نو زیاتې کړه دوی لره سرکشي یا زیاتې کړه دوی لره ګمراهي. خلق بو انسانان بو ناغیبا کله په یو ځای کې گیر شو، کله په یو ځای کې پیش پر راغله، نو هلته کې به آواز وکړو اعوذ بسید هذا الوادي، د دې وادي په سردار باندې موږ پناهي حاصلو. هغه دې ول نه اعوذ بالله ول نه اعوذ بالله من شر هذا الوادي زول نو دلی یاد نو سوی یعوذون برجال من الجن، پناهی حاصله په جن پس سړو سکسانو د جناتو، فسادهم رهقا، زیادې کړه دوی لره سرکشي. کله چې یو سړی ته وایي سچ یې خدای کنه نو د په زړه کې غټ شي ښه او کنه وایي چې موږ خدا سي یو، نو دې غټ شي ورو ورو په دې کې فخر راشي، تکبر راشي، لوی راشي، ځان غټ ګڼل شروع کی. دا څومره شرک چې شروع شوی دی، کفر شروع شوی دی، نو بعض یې دین شروع شوی دی. نو دغه جنات دا چې گمراه کړي نو دیم سړو گمراه کړي، یو مطلب دا. دویم دا چې دا چا چې په پناهی حاصله ولا په جناتو باندې
نو زیات کا دی لرا گمراهی د دې نور زیات شو چا دغه انسانان نور گمراه شو کنه الله باندې عقیده ختم شو په جنات باندې عقیده راغله گمراه شو اگر بل شي جنات فزادوهم رهقا زیات اکړه دي جنات الله سرکشي مخکې دا جنات غریبانان عاجز او مزبانان غونډ کیو انسانان نو بیریدو نو پدې کې دی په انسان نه لری ګرځیدو انسان ته نږدې بنه راتله وکله چې یو سړی لاړ ثقافله وا هغه لاړه په یو بیابان کې دی رشوه ځنګل کې دی رشوه شپه به راغله نو شپه پړاو واچو شپه بدل د تیرو کو بیا وضو نو چې کله شپه شوه نو آواز یو کو اعوذ بسید هذا الوادي په زوره باندې چغه باندې جناتو چې واري لکه دا خو زمونږ نه یریږي اعوذ بسید هذا الوادي چې وایي خو دې زمونږ نه یریږي که نه رو رانږدې کېده ښه رانږدې شو پته ورته ولګېده دا انسانان خو زمونږ نه یریږي او دا انسانانو خو په پیریانو باندې صاحب بدې عقیدې لري دا زمونږ خلکو په دې وړو په دې ذهن کې هم دا خبرې ښودې شي مخکې چې کله خلکو لبې کولې شب د ورک شو نو بیا به وی پیریانو ماګانو خپل خشه واخلې زمونږ ناکاره شی راکوي دا څه شو پیریانو پټ کړل چې تا نه دا ورزیدل یو څه ورزید نو نه ګوره کنه نو دې لګیا دي نو جناتو ته وای جناتو ماګانو خپل زمونږ ناکاره شی راکوي خپل خشه واخلې تا او ته پته ولګېده دا انسانان خو زمونږ نه یریږي رو نږدې ښه نږدې شو دا نو د دې جنات نور گمراه شو د دې گمراهي نور زیاته شوه او یادا چې د بل نه غواړي بل ته آواز کوي د الله نه سوا بل ته مدد شوی نو په دې باندې خو دې گمراه کیږي که نه نو دې گمراه شي انسان گمراه شي د الله نه سوا بل ته آواز کوي یا هغه جنات یو هغه سرکشان کړه د هغې سرکشي نوره زیاته شوه وانهم ظنوا یقینا دی جناتو دا خیال کاو کما ظننتم لکه څنګه چې ستاسو خیال لې الله یبعث الله احدا چې چری الله راو بنلیږي یو رسول نه رسولان نشته بس دا هغه پوښه خبره شي د راځي په لار باندې ځي سجې پسله کې راځي هغه کوي نه دې څه نه ده الله یبعث الله احدا چری الله براو نلیږي په دې کې یو رسول دې ته د هدایت د پاره الله چې د پیغمبر راو نلیږي دا دی خیالو دا خیال غلط ته مخکې وي ان ظننا لن تقول الانس والجن على الله كذبا زموږ خیال دا چې انسانانو پیریان په الله باندې دروغ نه وایي او چې موږ کله تحقیق وکړو موږ چې کله قرآن واورېد نو موږ ته پته ولګېده چې دا انسانانو پیریان دواړه په الله باندې دروغ وایي شته به داسې خلک کنه الله باندې هم دروغ وایي انسانانو کې مشته نو پیریانو کې مشته وانه کان رجال من الانس یقینا و دا سسړی د انسانانو چې پنای بیا سلوله په سړو د جناتو باندې فزادو مرحقا نو زیاد اګل دیر سرکشي د جناتو سرکشي نور زیات شوا یا فسادو مرحقا دا کار چې کله شروع کو نه د گمراهی نور زیات شوا وانهم ظنوا كما ظننتم الله يبعث الله احد او یقینا د خلقو ګمان کړل لکه څنګه چې تاسو ګمان کاو
جنات هم دا خیال او انسانان هم دا خیال کاو چې الله یبعث الله احد چې الله بنا راونه لګي او پیغمبر. دوی معنا دا ستاسو هم دا خیال او د دې دا خیال د جنات او انسانانو ټولو دا خیال الله یبعث الله احد چې الله برا پورته کی یو تن قیامت کی بنا. قیامت کم دی وي قیامت نشته. وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا. او یقینا منگا مسکش اسمان مطلب لمسنا السماء منگا طلب کڑا لار خطل اسمان تا فوجدناها ملئات نو منگا او مندو دی آسمان لرا چی ڈکڑے شوے دے حرسن د چوکی دار ایبانے و شدیدن سخت بانے و شوبا پشغلو بانے وزو دسڑے نیزدے کے دے نشی چکلے دسڑے روان دے اس جناتو کے سوک روان دی دغس خیجی و یو بل بانے دی خپیگی دی او سیکڑے جوڑا کی خواہ یو بل تا ورخیجی 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 نو کل چی یو حد تا ارسی نا آغازی نا پہ شہاب ساقب راشی شغلہ پس راشی شہاب الرسدہ ٹول کنڈ کپر کی وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا. ورپسی ہوئی دا منگا چی دغز ایتباتلو علتکی کے ناستو بمو بخبری آوری دی او بس پابندی اولگی دا چی نبرازی نو دا ولی اولگی دا دی وجہ صدا رستو وی ان علا ندری اشر ارید بمن فی الارض ام اراد بهم ربهم رشدا. نمولیات حرسن ڈکڑشی دی ہر طرف تا چوکیداران دی چوکیداران دا سی چی سخت دی کلک دی مضبوط دی وشو بناو شغلی دی وسنا. وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ او یقینا منگ با مخکیو چی کناستو با دغی اسمان نا پا بازی زید کناستو کی دا پار داو ریدو وگی خودو مبود ری دوالتی وگ بای کی خود سوئی ملائک سوئی منگ بخبری واوری دی رابلو دلدگینو ترویتیانو تا ساہرانو تا کاہنانو تا جادوگرو تا آگی تا پا وگونو کیا چولی دا دی کارو وسم دا کسب کئی دغا ساہران جادوگر آگی تا خبری اوری خبری و تا رسی خدا آسمان خبری خوص نشی رسو علیہ کنا اس کو پابندی دا بردی نشیت لے اس نو منگ حالتا کہ اموندا سخت چوکیداری دا وشو بناو شغلی دیواننا کنا نقود منها مقاعد للسمع او یقینا منگ بہو مخی چی کناستو بدا دغینا پزیدہ کناستو دا پارا داوریدو فمن یستمع الان یجد له شهاب الرصدا نو سوچ وس وقت دی یجد له نو مومی وخپل ځان د پاره شغل تیاری اغزان لا په انتظار کې د دې کله به را نږدې کیږي چې زبد اشلق باسم ال دغه شهاب ثاقب دی شهاب مبین دی شهاب رصد دی تیار دی رجوم للشیاطین شیطانان د وشتو د پاره د شیدو دی نوشتے کی پہ شیطانان شغلہ تیار دا پابند اوشتے شی کن کپرش. وَأَنَّا لَا نَدْرِي عَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا. او یقیناً منگ تا پتہ نشتی دیوی جنات پوئی گی ہوئی مخیم تیرشید جناتو بارکی جناتو تا پتہ نشتی جناتو تالدگی مخی تیرشید سلیمان علیہ السلام بارکی چی سلیمان علیہ السلام وفات شوے دے وقت تیر شوے دے اغزنی تا امسائی آغا مکر لاؤ لان لے پا عبادت باندے روح تی تل لے خلق گوری ہوتا خلق جنات ہوتا ہم گوری داغی پا علم کی دا خبر نہ رازی دا کسو دا مر لے نا وفات شوے دے نا دا خبر ہے پا ذہن کی دا رازی
یو دا خیال چې بس هغه بندگی عبادت کوي د الله او ژوندی دی. کله چې هغه امسا باندې وینا ولګېده او وینا هغه امسا کچه کړه او هغه امسا کچه شو، کچوالي د وجې نه ماته شوه، راتاو شو سلیمان علیه السلام. او جناتو پته ولګېده او موږ په چې غیبونه پوهېږو، خلکو ته هم پته ولګېده چې دوی په غیبونه پوهېږي. وانا لا ندري، او یقینا منگا نه پویدو منگ تا پتا نوا اشرون ارید بمن فی الارض، آیا د شر اراده کړی شوی دا په چا باندې چې بزمکه کې دي، د شر اراده پکړی شوی دا، د عذاب اراده پکړی شوی دا، الله په دې باندې عذاب را لېږي. ارسا نیټ ورک بند کړل، څوک اوس بر نشي تللی. دلته دا خلک څه کوي. نو ثابت پاکستان کې میډیا بند کی ها، څه شی کار نه کوي، ټلیفون کار نه کوي، موبایل کار نه کوي، نور چې څومره ذرایع دي د دې کار نه کوي. ولې هلته کې هغه بند کړي، بل کارو کی بیا رسو چالو کی. دلته کې موږ اوس چیزونو موږ هلته کې پابندي را باندې لګېدل، موږ تللی نه شو. نو وس چل شی دی چې دا لا ندري اشرون اریدا، چې موږ ته خو پته نشته چې د شر اراده کړی شوې ده په هغه چا باندې چې په ځمکه کې دي، یا اراده کړله په دې باندې رب د دې د هدایت. نو دغه تشکیل یې کړی په دې باندې پته ورته ولګېده چې او پیغمبر راغلی، هغه مسله بیان کړله، د هغې د وجې نه خبره اوس خلاصه شي، دا موږ بره تلل موږ باندې بند شي. وانا منا صالحون و منا دون ذلک، او یقینا زمونږ نه بعض صالحان دي او بعض پکې نور دي، د دې صالحان نه علاوه نور کنا طرائق قددا، موږ او مختلفې ډلې مختلفو ډلو کې تقسیم شي. وانا ظننا لن نعجز الله فی الارض ولن نعجزه هربا. ابي شيء قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن، وتوا وحی کړی شي دا ما ته دې خبرې چې غوږی خو دې یو ټولګي د جناتو کله چې قرآن اورېد، فلم قالوا نوې سئنا سمعنا قرآن عجبا، یقین موږ واورېد قرآن عجیبا ناشنا. یا دې لرشد لار خی هدایت طرف ته، فآمنا به نو موږ ایمان راوړ په دې باندې، ولن نشرک بربنا احدا، موږ چری شرک نه کوو د الله سره، نه شریکو د خپل رب سره یو تن. وانه تعالی جد ربنا، یقینا اغا الله اوچت تے، طاقت ډېر اوچت تے، عظمت ډېر اوچت تے. متخذ صاحبته ولا ولدان، دین ولزان لسوک بی بیاو نا اولاد. وانه کان یقول سفیهون علی الله شططا، یقینا وہ بعض زمانہ بیوقوفان چې وی په الله باندې د حد نه زیاتی خبره. وانا ظننا لن تقول الانس والجن والله كذبا، او یقینا زموږ دا خیال لکه څنګه چې تاسو ګمان کاو، تاسو خیال کاو چرې او بنوي انسانان او پیریان په الله باندې درو، دا زموږ خیالو. اوس راته پته ولګېده چې او دا خلک خو دروغ وایي، الله باندې هم دروغ وایي. وانه کان رجال من الانس، او یقینا اوس کسان د انسانانو نه یعوذون برجال من الجن، چې پناهي به حاصل ولا پسړو د جناتو. فزادهم رهقان، زیات کړه دی له سرکشي، یا زیات کړه دی انسانانو الله گمراهي. وانهم ظنوا كما ظننتم ان يبعث الله احد، او یقینا دی ګمان کاو لکه څنګه چې تاسو ګمان کاو الله یبعث الله، چې الله برا پورته نه کی یو تن، الله به یو تن را پورته نه کی قیامت کیږي بنا قیامت وي کم دی. یا الله یبعث الله احد، الله بچته سګراو نه لګي پیغمبر. وانا لمسنا السماء فوجدنا مليات حرسا شديدا، یقینا منګه طلب کو خبرونه د اسمان، فوجدناها مليات، نو مندو منګه د اسمان را چې ډکړې شه ده حرسن د چوکیداری په اعتبار باندې، شدیدن چې هغه چوکیداری هم سخت ده او شوبه او شغلی دی پکې. وانا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، یقینا منګو چې کې ناستو بد د اسمان نه پزید کې ناستو د پار دا اوریدو. فمن يستمع الان يجد له شهابا رصدا، نو سوچ وس وګ دی.
ومن یستمع الان وس وقت دی هغه خبرو ته کوشش کوي چې زه وخته والته کې غوږ مې کې خو دې یجد له شهاب الرصدا نو مې خپل ځان د پاره شغلت تیارا وان لا ندری امنګ ته خدا پتن لګي منګ نه پويګو عشر نور د بیمان فلال چې آیا د شریر د کړه شي د پاچا باندې چې بزمک کې دي اماراد بهم ربهم رشدا یا اراده کړه په دی ما رب د دې د هدایت واننا من الصالحون منا دون ذلك یقین من کې او بعضی صالحان او بعضی نور یو طرف ته صالحان دي نو بل طرف ته بدکاران دي کنا طرائق قددا یقینا مغو مختلف ډلې واننا ظننا لن نعجز الله رب عزت مولا قرآن و سنت باندې عمل کول توفیق راکړي